او دا دشت مې په دې خپل خپو باندې وهلې وای چې تلم نو څه خانه بدو شو خلکو ته ورسېدم هغې باندې مې تېرېدل وشوه چې په خیمو کې اوسېدل او خپله مزدوري یعنی زمینداری به یې کوله ما د هغې د خیمو یو چکر ووالو خیمې مې ولکتې وای دغه خیمو کې یو خیمه وه یو مجنونه جنۍ مې وکته مجنونه لیونۍ ته وایي چې د هغې په بدن باندې یو جبه اچولې وه یو کپړه د صوف جبه ورته وایي او په هغه جبه باندې دا مضمون لیکلی شوی چې نه دا وینځه اغشتلی شي او نه خرڅولی شي وایي زه ورغم هغې ته مې سلام وکړو لیکن هغې د سلام جواب رانه کو خو لږ وخت بعد یو څو اشعار ویل وایي ما ته تپوس وکړو چې دا فصلونه د چا دي دغه جینۍ نه وایي راتل که صحیح سلامت پاتې شو نو زمونږ دی وای دا مې همدغلته کې پرېښوه یو بلې خیمې ته لاړم وای په دغه کې د اسمان نه یو ډېر تیز باران را شروع شو وای ما ویل چې زم ګورم چې دا مجنونه دا لیونی د دې نن باران باره کې څه وایي څه خبره کوي په دې سوچ باندې وي چې بهر رووتلم نو تمام فصلونه غرق شوي ختم شوي صفا شوي او هغه ولاړه او وی چې په هغه ذات مې د قسم وي چې چا ما په زړه کې خپل محبت هغه خاص اچولې دی او زما زړه د هغه د رضا نه د هغه په رضا باندې یقین ساتي او بیا هغه وینځې ما طرف ته وکتل او راته ویل ای کسا وی وګوره دغه فصلونه هغه را اوښکي وي او هغه کټ که ختمې که هغه قایم کړي او هغه بیا ختم که هغه را اوښکي وو غټ کړي وو او هغه واپس اوښکه او همدغه رب د دې باران سره دا سیراب کړي وو او واپس ختم که او همدغه رب حفاظت کړي او همدغه رب ختم که بے اسمان طرف ته سر اوچت کو ویل چې اے الله دا ټول ستا بندګانان دي او د دې رزق هم ستا په ذمه دی رزق هم ستا په ذمه دی وته سره خپل غم ني نو د دې رزق هم ستا په ذمه باندې دی ربا اوس چې ست غواړي وای ما ورته ویل چې ته څنګه صبر کې وی راته وی چې ای عتبه خاموش شه زما رب د تعریفونو لایق دی او هر ورځ د غرب سره ما ته نوې رزق ملاويږي عتبه فرمای وای چې ما د دې د محبت ډک دا کلام د الله سره وریدو نو به اختیار په جړا شوم انسان سوچو کی د یو زنانه د الله سره دومره لوی محبت او دومره لوی مینه
نو دا په زمانہ کې هم کېدی شي. اوس خو نصیحت ووري په یو غوږ په بل غوږ وباسي. نصیحت ووري چې خپل کورون ته لاړ شي هماغه غوبل هماغه غیبت هماغه د انګوریانو سره او د یوریانو سره شر او فساد د صغر ادب نه د مور پلار ادب احترام نه وجه څه د پته نه لګي عمل کم شو. عملی زندگی هغه کمه ده. هر زنانه د ښودنې دپاره کوي چې زه خو قرآن تم کینم شکر دی، زه درس تم کینم شکر دی، زه قرآن هم ویم شکر دی، تهجد هم کوم. د ښودنې دپاره یو بل ته دې ته نه ګوري چې په دغې باندې د قیامت په ورځ نیولی کېږو. رب کریم جل جلاله حدیث قدسی د پیغمبر ته فرمای چې څوک د ښودنې دپاره صدقه وکړي دا مشرک شو، او څوک د ښودنې دپاره روژو نیسي دا مشرک شو، او دغسې څوک د ښودنې دپاره نور اعمال وکړي چې چاته د ښودنې دپاره وي، که هغه نوافل وي، که هغه تهجد وي، که هغه قرآن تلاوتونه وي، که هغه صدقې وي، که هغه روژې نیول وي، نو دته مشرک ویلی شوی. ځکه د الله سره یو بل ذات شریک کو چې خپل اعمال هغه ته ښیي، د هغه دپاره کوي چې یاره ما خو فلانکي وویني، فلانکي ته خو پته ولګي، فلانکي خو په دې پوه شي چې زم نیک اعمال کوم. نو نیک اعمال دغه صرف د الله دپاره، دغه صرف د خپل رب دپاره، دغه صرف د خپل پروردګار دپاره. مونږ او تاسو ته به څوک څه راکړي، څوک به د چا نه څه د خېټه مو کړي. نن سبا د زمانې خلک هغه نه دي، صرف د خپل رب سره خپل محبت وساتي چې رب ته صفای ټولې دنیا ته دی ګندی، د خپل رب سره خپل ځان صفا ساتي، د خپل الله ته خپل غاړه آزاد ساتي. د دنیا خلکو ته د دنیا مزاجونو ته د چا غاړه نه صفا کیږي. که ته د دنیا په مزاج کې ډیره یو لویه ښېګړه کې د میږي عمره په یو ټکر باندې به ستا د ټولې ښېګړې د ټول عمر ښېګړې هغه به دې ختمې شي. تر دې پورې چې نن یو خاوند د ښځې سره ټول عمر ښېګړه وکړي او معمولی غونته یو خاوند یو ځای کې ټکر اخري، پیغمبر فرمایي لا خیر قط منک، تر ننه پورې سړیه ما تا کې اډو خیر نه دی لیدلی. دا د پیغمبر الفاظ دي. نبی علیہ السلام فرمایي ورته وایي چې ما تا کې اډو خیر نه دی لیدلی په ټول عمر کې. معمولی ټکر او معمولی غلطي د سړي نه وشي، نو دوست به د دوست څه چې کوم دی د دوستۍ هغه ذمه ادا کړي. دغسې مور به د لور ته څه ذمه ادا کړي، لور به د مور ته څه ذمه ادا کړي، او پلار به چې کوم دی د زوی سره او زوی د پلار سره به څه ذمه ادا کړي. تر کومه پورې چې د رب محبت په زړه کې نه وي، تمامه دنیا دغسې روانه ده. هر دنیا د خپل نظر مطابق، هر انسان د خپل نظر مطابق خپل دنیا تیری. هغه ګوري په خپل نظر باندې چې د دې انسان سره ماته څه ښېګړه میلاوي، په دغې باندې خپل ژوند تیری. که د هغه نه ورته ښېګړی د هغه په نوم باندې ژوند تیری، که د بل نه ورته ښېګړی د بل په نوم باندې ژوند تیری، که د بل نه ورته ښېګړی د بل په نوم. هر انسان د دنیا ژوند د چا په نوم باندې تیری لګیا دی، خو دې ته نه ګوري. دا ګوري نه، څوک کوئی زما د ډي اس پي سره تعلق دی، څوک کوئی زما د وزیر اعظم سره تعلق دی، څوک کوئی زما د اس پي سره تعلق دی. په هغې باندې فخرونه کوي، او مونږ وایي نه، د خپل رب سره خپل تعلق وساته، په دې باندې فخر وکړه. د خپل پیغمبر په سنتو کې رنګ شه، د دې سره خپل په دې باندې فخر وکړه. خپل بچی هغه دین ته ورکړه، په دین باندې فخر وکړه. خپل بچی دین ته وسپارئ، دین ته، او د دین دپاره لږو مشکلاتو باندې خپل بچی د دین نه ما غاړه کوئ. قسم دی دلته خو زه وګورم ټول عمر ولا بچی سره خواري وکړه، محنتونه وکړه، کوششونه وکړه، په دوو چکو د نه بچی غاړه کي، په دوو ډبو باندې بچی غاړه کي. والله وي دا خو دا خو چې ستا بچی د دین دپاره علالیدل نه دي غوښتي، ستا بچی د دین دپاره چې کوم دی دا کلی وطن پرېښودل د نه الله نه دي غوښتي، بیا به دې څه کوله؟
عیسیت طرف ته بتلی یهودیت طرف ته بتلی کم طرف ته بتلی خو د انسان پته نه لګي ایمان کم ځای ته راغو د ایمان کمزوري کم ځای ته راغه د قرآن پرې ښودل دومره آسان شو قرآن په دومره آسانه باندې پرې ښودلی کېږي د قرآن محنتونه مشقتونه تکلیفونه دا ټول دومره په آسانه باندې پرې ښودلی کېږي نو یقینا چې نن اصل محبت د قرآن سره نشته دی که اصل محبت د چا قرآن سره و بچی به په قرآن باندې حلال کړي بچی به شهیدان کړي په قرآن باندې د الله په دین باندې به د خپل بچو په شهادتونو باندې فخر کړي هغه خلک لاړل تیر شول کم چې د خپل بچو سرونه هغه په دار باندې خطلی لیدلی دي هغه وخت تیر شو چې خپل بچی خلکو یتیمانان قتل د الله د دین لپاره نن د دنیا د لپاره بچی ګوري څوک په غلا باندې نور وطنونو تاستي په لار کې مړ شي څوک په خپل چې کوم دی په لکونو روپو باندې یو ملک ته بل ملک ته واستي اولته ول جیل کې گیر کې عملته ختم کی نو د دنیا د لپاره تمام بچی تیار دي او د دنیا د لپاره تمام میندې تیاری دي څه چل